باب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأضاحي مناسبت مخکې څه دی؟ مخکې د وحشي حیواناتو د ذبح ذکر، اوس د اهلي او مالوزو حیواناتو د ذبح ذکر دی. څه مې وویل؟ مخکې د وحشي حیواناتو د ذبح ذکر وحشي، او اوس د چا ذکر دی؟ د مانوس او د اهلي حیواناتو د ذبح ذکر دی. خلاصه شوه، ډېره بس شو. اضافي څه ته وایي؟ نووي لیکلي دي، نووي شاهد مسلم په دې کې څلور لغات دي. یو اضحیة، اضحیة جمع خبرنا، اضحیة جمع الظاهرة دي. تاسو دا خبرې اوس پورې ډېر ښه روان وې، دا میاشتې ونیو ډېر ښه طریقې سره وخت تېر کړه چې ما درته نصیحت کړی نه، بس خو دا پرونه داسې تاسو بیا ګرځو شو لږې ورځې دې ښکلې تېرې کړې ادب سره، او د مفتي صاحب سبق کې بیا تاسو پرون بیا بعضې طالبانو ته په روجو پسې ګرځېدل، هغه دلته سبق شروع کړ. نو کوشش کوئ چې په ټول حاضري کوئ. ورته تاسو زه ډېر زیات خوشحاله یم. موږ به معطیل صرف ما به غوږې ښودې و څلوېښت حدیثه به مو وایي، بس دا یې تاسو ته الحمدلله هغوی په موطا د امام مالک کې دغه خلاص کړه، طهارت یې خلاص کړه، موطا د امام محمد یې شروع کړه. څومره الله فایده ده، څومره فایده تاسو لرله، ماشاءالله. ابواب الاضاحي نو مخکې د وحشي حیواناتو د ذبح طریقه وه، اوس د اهلي او د مانوسو حیواناتو. نو ما وایي چې نووي په دې کې څلور لغات، یو دا چې اضحیة، څه مې وایي؟ اضحیة، او دا دې ذبح په ضحا په وخت کې کېږي. عموما لفظ سره ووایم، هغې څه خاص نه دی روستی ښکلی شي، خو عموما ذبح د ضحا وخت کې کېږي چې د اختر لمونځ وشي، د هغې نه بس ځکه ورته اضحیې وایي، دې وجې نه تسمیې شوه جمع اضافي. او یو دا چې ضحیة، ضحیة څه مې وایي؟ ضحیة د هغې جمع ضحایا راځي، ضحایا. ضحیة په فتحې د ضاد او کسرې د حې سره جمع څه مې وایي؟ ضحایا راځي. د اضحیة جمع ظاهرا، ما هذه الاضاحي یا رسول الله، اضحیة. او یو په بل څه وایي؟ ضحیة جمع ضحایا، دا یو شو. او بل اضحات، اضحات جمع اضحا راځي، اضحات جمع اضحا راځي. یو بل استفهام ذهن او ضحية جمع أضحية جمع ضحية، ضحية جمع ضحايا، ضحاة جمع أضحى. أقومي بكنا ضحاة جمع أضحى. إذحية داخل جمع ضحايا. خلاص الجواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الجواب باب ما جاء في فضل الأضحية. بعض حضرات وي بغرض امام ترمذی دا دی چې دا اضحیه نفل شی دی، سنت دی، لکه فضل دا فضل خو زه داسې نه یم. ټیک ده، مطلب ته دوم دغسې وایي، خو فضل ثواب ته وایي. ثواب چې ځینې په نوافلو کې دی، په مندوباتو کې دی، نو په واجباتو کې هم دی. خلاصه شوه. اوس به راشو مولانا صاحب چې د حکم د اضحیې څه دی. نو په دې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجبه ده، او د ائمه ثلاثه او د جماهیرو په نسبت باندې مسنونه ده. دا په بخاري کې ویلو بیا ده، د امام صاحب په نسبت واجبه ده او د جماهیرو په نسبت باندې مسنونه ده. ښه، اوس ولې دلیل د وجوب یې سره هغه دا دی، د حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، من وجد سعة من مال، من كان له سعة ولم يضحي، چې چاله فراخي مال وي او اضحیه ونه کړه، فلا
ربنا مصلانا وعید راغی او وعید پتر د مستحبات نوی پتر د واجبات او دویم حدیث په دته ویلو کستاد خو یادي چې من ذبح قبل الصلاه فليذبح مكانها اخرى ومن ذبح بخاری کې دی ویلي ومن ذبح روان دی قبل الصلاه فليذبح مكانها اخرى نو دا چاوی دا الکا قضا واجبات او بس پیغمبر مبارک پرې خنه دا دوام یې کړی اگر چې دوام د رسول الله مبارک د وجوب نه خنه ده خدا نور وسره یو ځای کوم نو وجوب پدې کوي معلومه چې دا نور یو ځای کوم او کته چې پیغمبر ترغیب ورکړي ترغیب کې څه پتا نوافل او سنن کې دا غره ترغیب او واجباتو کې دې کې څه خبره ده وبه قال حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحضار المديني قال حدثني عبد الله بن نافع عن الصالح وعن ابي المثنى عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما عمل ادمي من عمل يوم النحر حتى يقال انه الدم وضحيه تنجرك دا یہ گولا پر ناقص نہ رہے چې منقوسی بیا په اخره کې الف په یې باندې ولاړ وي دا منقوس نه دا خپل دا اسم منقوس نه لري چې دا اخره کې یې ولاړ دی ښه دې د رستو ته پکې راغلی دا تاسو پیږئ په خبره دا به شیعه پس تشدید سره متحرکه وي او په اصطلاح کې ما تاسو ته به معنا لغوي خو په اصطلاحي مې پرېښودل اسم للمذبوح يوم النحر بصفة مخصوصة اسم للمذبوح بصفة أو يوم النحر بصفة مخصوصة أو من توجه التسمية ذكر نما عمل براويان راشا أبو عمر مسلم بن عمر حزان الصدوق مديني قال حدثني عبد الله بن نافع مطلوبي او سقالي ذا عن ابي المثنى ذا سليمان ابن يزيد ثقة سليمان ابن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم النبي عليه السلام قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر في محبوب الله من إحراق الدم من سوائي لسوا دمين دبيدلونا مالك دي كي أحبو دبي دليل دي ورو يلا تمحبوب نو محبوبيات ولا واجبات ولا فرض فيه خلاصة إنه دا مذبوحا كتبه كده دمي كيف تراجعي دي دي إحراق الدم نمالومي دي إحراق الدم ولا مذبوح بي دا مذبوح برادي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضرابها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبوليته قبل أن يقع من الأرض وتطيب بها نفسنا بمشاهدته أغي وجه ورد أحبيته دا دليل جاري استحباب أما بايونا أحبيته سنك بمستحب كذلك بواجبات وكذلك أصل كذلك ابن ماجه كي مشهور حديث تاسو دا قواس كي مواهي ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم لیکن دا دلیل نه جوړیږي سنت طریقې ته سنت څه ویل کی بلوغت کی طریقې ته طریقه د اصطلاحي سنت د پیغمبر په زمانہ کې نو مسلمو مستحقونه او خدای نومونه ورته مونږه خاوري تاسو په څه په خبره چې پیغمبر مبارک کوم کار کړی دی او همیشه کړی دی کله کله پرې د موږ ول سنت موکد نه وي او چې کله کله دغه ته مستحب او چا واجب او چا فرض دی عمل تم کړی زمان كلام شاء وفي الباب عن عمران بن حسين المزني تو دا حدیث نړۍ مسلې معلوم شوي یو د اختر پرواز باندې قرباني کول الله محبوب عمل دی دویم دې معلومه شو یوم النحر دې یوم النحر وایي مسائل جواز وایي دریم دې حشر د حیوانات ثابت شو حشر د حیوانات او څلورم سره دا قیامت پر ورځ دلیل کېږي وزن کې بدام دلیل کېږي او پنځم دې څه دی ان الدم لا يقع في مكان چې دا وینا د ځمکې رسېدو نه مخکې قبوله ده دا هم معلومه شوه
ندا امر د وجوب د پاره دی بها نفسا. وفي الباب عن عمران بن حسين حاكم بمستدرك كده او زيد بن ارقم ومستدرك احمد كده. ها وهذا حديث حسن غريب ولا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. تطبيب جدالة ودري كذا جدالة شرط مقدر دي. إذا علمتم هذا فاطبيبوا بها نفسا. إذا علمتم هذا مستانا فشوى إذا علمتم هذا استاسوا فدي خبرا كويش بأنه فاطبيبوا بها نفسا. لما في خشاء على شيء تدي نفتا يوبلا ما نعملوا شوى شريعة فدي مكان نفسر نرا معلومه چې دا نه په خوشاله شي او د ریا لپاره د خزو نعمت به د خزو قربانای کې وخی دا خلک ولې د قرباني لري راځي دا خزو لپاره زکات نه ورکړي صدقه فطر نه ورکړي الګ صدقه فطر مرتبه د قرباني نه زیاته ولې غاړه موسی راتو ولې فرض او دې کې خوشافي او احمد د مالک ګورې راځي قول مکسر دي ښا مالک راځي قول مکسر بلکې مطلب یې کوم څه نو حاصل دا دی دا د خلک کې د تخلید وخه وایي وای پلان کې کاربا وخه مون کاربا دي ودا ما شومان په کباب نه خوري نو دا د خدینه دلایلی نو قرباني کوي نو قرض ولا کوي قرباني کوي ریا کوي ریا وایي په خبر وفي الباب عن عمران بن حسين حاكم بمستدرك زيد بن ارقم بمستدرك احمد كريم ولا ابناء من حديث هشام الا من هشام بمتفرد ابو المثنى سليمان بن يزيد ماذا توي سيقال ابي روى عنه ابن ابي فديك ويروى عن ابن ماجه مستدرك حاكم كريم قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويراد قرونها تذكروا او د ویختو په مقابله کې بالله ثواب ورکړي شاب اوه نصاب مې طويل دی چې کوم نصاب د زکات دی حق دی صرف پرخصو زکات کې نمو شرط دی کې نمو شرط نه ده سمته یو سړي دوه کور دي یو کې دی په خپل اوسي یو د ضرورت نه زیات ته په پراپرټي نه دی نشته دا له هغه چې دوی له سبا جوړ یا که ضرورت پراغه نو حج په کوم خاص دی یا که ضرورت پراغه سره به خاص کوم تجارت نه نه نشته او دا هغه کور قیمت نصاب ترسیږي نو ضحیه په واجب ده او زکات نور باندې زکات نه واجب یا یو سړی ته رسمه کوي چې ادنا گزارې پکې ادنا گزار نور نه دی وسره نشته نو په زکات نه واجبېږي دا لازمه کې د قیمت او شی په بیر شي د زکات د لازمه کې د قیمت لیکن صدقه فطر ورکړي ورپسې دا صدقه فطر ورکړي ضحیه باندې ورکړي دا باب في الأضحية بكبشين او په ګرانو باندې دا ډېره قیمتي ده وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكبشين اقرنين املحين ضحاهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على شفاحهما وفي الباب عن علي املحين كرهوا صبر كوا او بيسري املحين برغو املحين ذبحهما بيده بخبل لاس مبارك ذبح کړه بخبل لاس ذبح څنګه ده مالک سے یو قول داسې دی که بخبل کول شي د بل په لاس جایز نه ده دا یو قول دی او که بخبل نشي کول توکیل جایز دی لیکن دویم قول کې مالک د جماهیر سره له موصله سره ادا چې بخبل ذبح کول شي او که بخبل قادر مې د بل په لاس کول شي او بخبل مستحب ده وسمى وكبر دغه خلک څه کوي چې قرباني کې ټول الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ټیکتا ذبح د خدای په نوم وشو خو مسنون داسې نه ده مسنون څنګه ده بسم الله والله بسم الله والله اکبر وصلا ووضع رجله على سفاحها وحديث غير مسائل معلومه شوي یو د پیغمبر مبارک په دوه ګډه قرباني کوي یو په واجب ده او دوه مستحب ده ثم بل سخاله پیغمبر معلومه شي بل اعلى شی باندې قرباني کې ثابت شوا ځکه ګرځ کراور قیمتي وي او فحل صورمه بل کې فحل او د تاملحين برای بدوما ذبحهما معلومي په خپل لاس کول مستحب دي سمع وكبر دا دی وکي د ذبح وکي بسم الله الله اکبر او بل قول بغاره کې چې ټوپونه نه وایي په
وفي الباب عن علي المصدر حاكم كده او ده عائشه وده ابو هريره في الدوار في ابن ماجه كده او ده جابر ابو داود كده جابر ابو داود كده او ده ابو ايوب الترمذي كده او ده ابو الدرداء مسند احمد كده او ده ابو رافع مسند احمد كده ابن عمر الترمذي كده أبو بكر الترمذي كي والبسيشة. وهذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك منه كثير الغلط أبو الحسن مجهول ده حسن يا حسين نمدها حسن يا حسين حكم ابن عتيبة ثقة ثبت ها عن حنش عن علي حنش ابن معتمر الكوفي ايه يو حنش ابن عبد الله سبايلي يو حنش ابن عبد الله سبايلي دا حنش حسرة ابن معتمر كوفي دا ضعيف تدير علماء في كلام كي سوق ثقة وأكثرية ضعيف والضوي ها أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي عليه السلام نكو وبالبرزان نكو علي سيبا. إيه وذلك لك مخكذا خبر لنتكم. فقيل له جاوت أبي سر أجي أتذبح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفكي كذا. فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدعه أبدا. نيبريتا والأضحية لما يتصحوا كمل ماذا قال لما يتوسيت نيكري أو تولى الأضحية كي نحكمه فحكم دعام اللحوم الأضحية تيم بولي استابجيم بولي هدوري بوليش أو كاغه وسيت كريوي نو بیا په تصدق کې او عبد الله ابن مبارک پلیز باندې وصیت کړي کې نه کړي تصدق په کې سمې عبد الله ابن مبارک پلیز کی وصیت کړي کې نه کړو ته ولکه د ټول ارسه باندې تصدق پکې په وخت سرمنار سبا او موږ وایو کنه وصیت کړو نو بیا په تصدق او په لوم وصیت نو کړي نو په حکم استاد ابو الخير په خپل استاد په چی وړل شي او د حدیث نه ډېر خبرې معلومه شي یو دا معلومه شو چې دا بل د پاره قرباني وليس للإنسان إلا ما سعى معنا معلومة شو هغه معنا مې کړې یو د بل په دې قرباني کاوه دویم امر کول د خبرې چې مال او ضحیه وکړه مال قرباني کاوه دریم د قرباني فضیلت هم معلوم شو دا د حضور پاک امر کړی چې د مال طرف نه کاوه هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث شريك اي من خبر كذا وقد رخص بعض ان يضحي عن الميت يضحى ولم يرى بعضهم ان يضحى عنه معتزله ولا دبل بدأ بناك لا اغي اقد دليل دي الله ليس للانسان الا او بدي ما رجل كريدا وقال عبد الله بن المبارك احب الي ان يتصدق عنه ولا يضحي وان ضحى فلا ياكل منها شيئا ويتصدق بها كلها احب ان يتصدق عنه صدقني تكين بوزير تنجي لا اداوي جمع كوي بوزيا هو ان ضحى من نوي ضحى بوزير اكلا فلا ياكل منها شيئا ويتصدق بها كلها ماذا توسوي كان هغه وصیت کړی او کې نه کړی ها باب ما يستحب من الاضاحي او قیمتي ساروي او د مون خلک په باندې کې ګرځي چې ټول کم قیمته په دې کو دي نو په هغه قرباني کوي نو قیمتي او کجبري یا دا کې دا سیټان او دا پنجابیان سیټان دا کوي او یې سبا صح کال پکې یو وې په سلوي اخلاق روپے خرج شوی یو سیټ په قرباني کړی سلوي اخلاق خدای دا سوال اگر سړی وی چې په دې باندې ما بادام او غوزان پړو سم شیو غټ او پشان دې غټ په دا پسې ځه وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا حفص بن قياس عن جعفر بن محمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش طب لازم أقرأ كراور ولما توقتك فحيل لا سر فحيل فحل صان دوي سر يأكل في سواد الأكل كوفتورك سر بليتورا
ويمشي في سواد كردين فتورو كيفية ولوي وينظر في سواد نظرك وفتورو كسر استرجو فيت ورا يعني برافو شابه. هذا حديث حسن صحيح قريب على رسول الله من حديث حفص بن عياض وهو لا يجوز من الاضاحي. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما انه رفعه قال لا يضحى بالعجاء بين ينظر ولا بالعوام بين عبيد بن فيروز نبي لا يضحى بالعرجاء فقولا ويبين ولعها جبروان واضحة جبروان واضحة تتوي زمو فقهاء وجزيد ذبحتا وأسانا نشيط لي زيد ذبحتا دي خليق مشكلة دي أو كذا سما قولي جبروان جزيد ذبحتا فأسانا دي خير دي قولا بيّن ولا بالعوران لندا بيّن عورها جبروان واضحة رضوان واضح سر چې نیم نظر ته هغه پته تاسو ته هدايي لیکلي دي چې کوم سترګې کمزوري ده نو لاول په باغی ټوکلا وتاړي روغه به وګوري نو غیا ودا به کوږي کې اورځ دې چې دا غیا ته محتاج دی نو غیا ودا لري دې چې کوم نه روانه شو نو غیا بلی ده کنه نو نه خبرو نو بیا ولا په روغه پټه وتاړه او دا نه جوړه ولا کولاوکا نو غیا ودا دې څنګه ګور راځي کاوه نو چې روانه شو نه خاو کا فاصله ده اوسه نه پېښه په خبر نو کله نیمه نه دا فاصله مثلا نیمه وا یا د نیمه نه کم ځای پاتې دی خو ډیرو وا طرف ته نو دا نظر کم ته دی او که وا طرف ته د نیمه نه کم ځای نو ډیر نظر ته دی دا یو طریقه خو ده زبرته دی کې د امام صاحب او صاحبانو منځ کې اختلاف دی امام صاحب سوی وی که کل په دې خو اتفاق دی چې که کل عضو دلی یا اکثر عضو دلی نو قربانی په نصیب دی ولی جواز او عدم جواز دی خان او لو غیر اولاد دی کل عضو دلی یا اکثر تلی نو قربانی په نکیږي او که نیمه تلی نو بیا څه حکم دی نیم تلی دی نو سبی نو صاحبان وی چې ظاهر اقل وی د باقینا سوی ظاهر اقل وی د باقینا نو بیا په چې ظاهر کوم تل دی هغه اقل وی د باقینا نو قربانی کیږي او که ظاهر اکثر وی د باقینا نو بیا په نه کیږي نو چې نیم تلی وی نو ظاهر اقل نه دی کنه څه شی دی نه د تیر وخت چې ظاهر اقل وي د باقی نه مثلی نو قربانی به کېږي نه پېښه په خبره چې ظاهر سوي اقل وي اسی مثل وي نو قربانی به کېږي نو چې ظاهر کم پرېشه وي دی هغه اقل دی او قربانی شو او که مثلی بیا کېږي لکه نیم تلی دی او د امام سے پنیز باقی تا وګوره چې باقی اکثر وی نو قربانی کی باقی سی اکثر وی نو چې نیم تلی دی نو باقی اکثر نشو کنه نو قربانی پې نه کېږي نه پېښې په امام صاحب څه ته ګوري باقی ته ګوري څه وایي چې باقی اکثر وي نو قربانی کېږي که باقی اکثر نه کېږي نو که نیم تلی ونه کېږي او صاحبین څه ته ګوري ظاهر ته ګوري چې ظاهر اکثر وي یا ظاهر اقل وي یا مثل وي نو کېږي والا فنا نو د صاحبانو قول مطابق یعنی که نیم تلی وي نو ظاهر اکثر نه دی او ظاهر اکثر نه دی نو قرباني کېږي صاحبانو قول مطابق دی دا غوږ شو ښکر شو دا مثال غوږ ښکر سترګه شوه سترګې مثال مې درته پوزه شوه لکۍ شوه مثال مې درته که کوم څاروي پیدایشي ښکرې ني ماتې شوي ني پیدایشي ښکرې یې ني په هغې خیر دی قرباني کېږي او که پیدایشي وي ماتې شوي وي نو دغه مثال مې درته درکاوه ولا بالمریضة بین مرضها
بين واضح عجفاء تفا لاغرة التي لا تلقي إلى مغز ندري إذا وجشوي شفادي پاندو کې مغز نه نو مغز هم ته بستر کو نخکاری او خلق بيبيږي دا خلق بيبيږي دور پسې شاه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن ابي زايد قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروزة عن البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبيد بن فيروزة عن البراء رضي الله تعالى عنه. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم باب ما يكره من الاضاحي. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كثير الغلط عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان عن علي امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نستشرف استشراف وجدت لاس كيلو يوشيدا غوري دلته غور سركات المراد وألا نضحي بمقابلة ستوي دا بني د بوتانو په نوم په سارو کې نه کړي مقابله چې مخه طرف ته وکړي شي مدابره چې د شانه کړ شي شرقا چې وکی سوري شي نه شرقا منطقه وکی کړي ولا خرقا سوري وي دا د بوتانو په نوم وکړو نو دا هغه چې د نیمه نه زیات بلا کړ شي خلاص جو خبره. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يو شريح بن النعمان دغه کې نکو پیری هغه جدا دی وزاد قال المقابله ما قطع طرف اذنها والمقابله ما قطع طرف اذنها دا پکې دی وما بك محكة مدابرة ما قطع من جانب الأذن شرقا مشقوقة خرقا مسطوبة سوري بكي شبيها هذا مقبل شريح بن نعمان السوائيلي دي كوفي دي او يو شريح بن حارس دي هندي كوفي دي قاضي دي لاغابو أمية كونيا دا او يو شريح بن هانت كوفي دي دريشو هانت دا دفلار دي راقص مخبت دي او دا طول دا شاگردان دا علی دو یو زمانه کې دیر شوی دی باب في الجدع من الضحك في الاضاحي اوس ګر او چيلې د کالي قرباني پکېږي کله کال نه کمی قرباني پکېږي او مولانا صاحب کال اسلامي کال له اعتبار او کال نه کم کې یو سړی در باندې خرڅي او دا کال دی څه حکم دی ور دا اوس نن ټول ودا د کال نو دې باندې اعتبار نه کې چې تاسو سره تړي نه دا د کال دی لکه ستا په ګاونډ کې لوی شوی نو علامه او یا ستا غالب ګمان دی چې سړی رښتونه او یا دوه ګواهانی دی وإلا ګوره دا نن سبا هر سړی وایي چې دا په کال د کال دی غاښ شرط نه دی دا زموږ فقها چې وایي غاښ شرط دی ګوره دې نه مې وهمیت شته نفس فقه کې غاښ شرط نه دی عمر شرط دی ته مې وایي نفس فقه کې غاښ شرط نه دی عمر خدا نو چې غاښ یا د باندې فقها په دې وجه چې سړی دروغ وایي نو که تا ته په یقین معلومو چې کالي پوره دی نو بیا غاښ شرط نه دی خو موږ ته په یقین پته نه لګېږي دروغ وي نو ځکه غاښ ورته وایي او مولانا صاحب دویم ګډ لماور که د شپږو میاشتو وي او په شکل د کال ښکاري په هغه قرباني کېږي بېلمه باندې نه ګوره شرط دی پکې بیا بېلمه به نه کوې به د کال او بل چې په شکل د کال ښکاري ګورې څومره وي که په شکل د کال نه ښکاري بیا پرې قرباني نه صحیح کېږي او په غوا او میخه کې دوه کالان شرط دی شرعا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كلام بن عبد الرحمن عن ابي كباش قال جلبت كلام بن عبد الرحمن مجهول الحال دی ابو كباش اسلمي مجهول الحال دی فكسدت عليه غنما كانت جزعانا شپږ میاشتې دا مې راوستل مدینې ته نو کاسد شو په ما د خلکو دا ګمان و چې اضحیه پې جایزه نه ده په ما کاسد شو ځوان دی که نه د خلکو سوچ و نو فلقیت ابا هریره فسألته فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نعم یا نعمة الاضحیة الجزع من الضأن شپږ میاشتې نو قال داسې خرڅ شو لکه چې خلکو پې ډاکه وغورځوله دا که نه ده حقیقتا لکه داسې خلک لکه ډاکې سره خلک شي په تختۍ کې نه تختۍ داسې رانه خلکو واخېستل ګوره دې نه ډېرې مسلې معلومې شوې یو په شپږ میاشتې د ګډانو قرباني کېږي جزعه شپږ میاشتې چیلي نه
دویم څه معلومه شوه خبره واحد حجت دی دا د ابو هريره په خبره عمل شي او دریم یو بله خبره معلومه شوه د یو انسان خپله نظریه او سوچ حجت نه دی نظریه او سوچ حجت نه دی دا د څوم ټول صحابه او تابعینو د هغوی دا خیال و چې ګنې شپږ میاشتې باندې نه کېږي خو چې حدیث راغی بیا ومانه نظریه او سوچ د انسان او فکر دا حجت نه دی سوچ او فکر هغه حجت دی چې استدلال پرې د قرآن و سنت نه وکړي ورپسې شاه وفي الباب عن ابن عباس وام بلال بنت هلال عن ابيها وجابر وعقبه بن عامر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بهقي کې ام بلال بنت هلال ابن ماجه کې پلار ځکه یادی ابتداري صحابي دي جابر مسلم کې عقبه بن عامر نسائي کې رجل من اصحاب دا ابو داود کې مجاشعي نوم دی دا بدنام. وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث غريب وقد روي هذا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه موقوفا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان الجذع من الضأن يرجع في الاضحيه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطاه غنما يقسمها في اصحابه ضحايا فقطع عبد الارجل وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. د چيله بچی ته وای چې کال بینی کولا وذكرت ذلك لرسول قال ضحي بجاءته وكيف جدع يكون لو هو يشبه مياشتو لیکن مولانا صاحب دار دي صحابي خصوصيات دي ولي بخاري کې وایي ولن تجزئ عن احد بعدك ولن تجزئ عن احد بعدك والفتيح وقد روي من غير هذا من عامر رضي الله تعالى عنه انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وبقي الجذرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم دین دا معلومه چې د قربانۍ صاحب بل باندې تقسیمول دین دا معلومه چې بندا قرباني نه کیږي او جاګړ تر کې ځان اعلان کا هم صحیح ورپسې جواب وحمل عن ثوري قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن بهجة بن عبد الله بن بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث باب في الاشتراك في الاضحية وبه قال حدثنا بغیر چیلی کے اشتراک ممنوع ہے ہاں وبه قال حدثنا ابو عمار بن حسين بن خالد قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علي بن احمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البقرة کی ہوا منشرک شو او بخوخ کے ساتھ لس لیکن مولانا صاحب دا روایت بیا منسوخ دی خواه دا بنو سراجی که پا اوخ کی مودی قبش انشاءاللہ زیاد نا دین اشتراک معلوم شد مولانا صاحب یادو ساتا ما ویلیو بیاوے تنگی گئی بنا ما ویلو میت یوم النحر یاد دی اور پسی دور وزی نور بی یومین نحر سریر وزی او در وزی مستحب دا شبیه قربانی کول مکرومت خولیش او دری مروز بختمیگی پا غروب سارا لنبے یوم النحر ورستنے دو یوم النحر او مولانا صاحب دا ورستنے دو سارا چی دریم یوزے کی دا ایام التشریق التشریق پتا والی ہوئی لکا دیبا نور تقوخی و چولی پا لنبے بینو چولی پا دوی مدری مسارورا مبیو چولی خلاص اجبا خبرا ہاں وفي الباب عن ابي الاشد الاسلمي عن ابي عن جدي دا مستاد با کم ځای کې مسلم شریف کې یو دا راته نه ما پکې کوم لدي سألك عن ابي الجدي في الباب ولا يقول عن ابي دا حقیقت چې کوم راوي ذکر کوي دي مشوري او دا پلار یا نکتی وسر عن ابيه ودا مشورني او انا به دغه وجه په دې په باب کې د صحابانو منادي کوي د تابعین ناخلي نو دا دوی تابعی مشوري دي ذکر کې وسر عن ابيه هو لا مشور يعني کې مشور نه او دا ابو ايوب
فترمذي كده ها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب لا رسول الله ما هو جفت ابن مصعب متفرد كما حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال احرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. حديث حسن صحيح والعمل على هذا اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال اسحاق زياد البعيد عن عشرة. اسحاق وجه بعيد لسنا او ابن عباس في حديث دليل نسي لیکن ما تاسو ته وایي چې دا حدیث هغه مضبوط دی او قوي دی او د دې سند مضبوط دی ورپسې شه. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه. حجية بن علي صدوق يخطئ حافظ ويها. اللقب عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها. ذبحت بي ولا ذبحك جاز الأضحية بالحامل عندي كده. فحامله أضحية ما لا قصد أصلا كان بدو حامله ده ما خلا وكان يقول أضحية السيدة. قلت فلعلها قال فإذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس لا بأس. في رواية في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضرك. ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرب العينين والأذنين. مسلم ما نمشي مولانا صبر كوا. جودار جب قال له بولا كافي. वो की शिरकत शपगम पोलिश है और बेहतर ना तके बयान पोलिश लेमदा कि पदे जामूस करे इस्लाम तबकरी की ये खबर में था मैं किताब बकर वता है मुझे पता जामूस तबकर में बात आ हां बल्कि समाज में की पर इन वलदत قال اذبح ولدها तपटोल बांधे बच्चे दे जुज दे معلومه کی دا چې په د مور ډیره کې بچی دی ذبح به وکړي دا د پته اذبح ته معلومه کی اذبح ذبح معلومه کی دا که بغیر د ذبح نه مضروب بیا مردار دی اذبح معلومه که چرته بچی مطلقاً جائز بنو بیا به د اذبح لپس نه وي بل پکوړه بنا کې او ما د توقع ولر کې منسک در رسیدي شیخ او مقصوره القرن قال لا نبكي امرنا يا امرنا رسول الله ان نستشرف دا فكره اور سره اندامونه د ګولې د معلومه شو هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن سعيد عن قتادة عن جرير بن كليب النهي عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعظم القرن والأذن ولأعظم القرن من جبدا والأذن كما شبيبي يودا چې قدرتي وګوناني اجدا مساله ده قال قتادة فذكر ورپسې جهان العظم ما بلغ النصف فوق ذلك هذا حديث حسن صحيح لما جاء الشاذ الواحدة تتبع اختلاف دی امام مالک او احمد ابن حنبل وی بس د اهل بیتونه دی یو کس قرباني کې د ټولو نه صحیح شو لکه په د مستحب وی یو کافي د ټولو اهل بیت او موږ وایو چې نه چې کم سړی د نصاب د پکور کې بيزني به کوي ذوق المسيشة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب رضي الله تعالى عنه كيف كانت الضحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته الذي لا مطلب دلي يوم بدلوا نقال بكيده لا ما له نكيه ذات بيكوا من لم يضحي من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا مدقق ساعة داخل جاري وغير ما دليل در حقیقت فقوا دا فاغا چا محمول دي چې دا کور ګڼ کسانی د مال اختیار منی یوي وسم داسې وي بچی ګټه کوي وروړي او د ارجا ځان د پنګ غوټني ټول کار وروړي یا مشرور وروړي راځي او بیا قرباني او کله جدا وروړي یو لا خو ور د ارجا پنګ سي جدای چې دا مثال وروړه خو ور ته اختیار من صرف د کور د خالچي باقي شي د نوم د ډولو دی د اختیار من د چای د کور د خالچي باقي زمون د ارجا بل د ار یو مال او د هر یو حساب ته رسیږي به هر یو
او کدا چې وجنه اختیار باندې د ارس مکمل آل اختیار دی او یو بلاری یا یو مشهور یو دی کافي ده هغه باندې محمود دی ويأكلون ويطعمون حتى تباح الناس خلق مالدار بالفتوى كما ترى نبي أبا حتى تباح ترى ما ترى نجي مالدار بالبيع هذا يوم مداوي دليل من زمان قديم هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبد الله وهو مديني وقد روى عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد بن إسحاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بكف فقال هذا عمن لم يضحي من أمتي لا نبي دليل وهي خدای پاک دا څه دلیل دی اما لم يضحي جو بیا په صحابه ته ولي وځي چې قرباني نه کړنو بلا یا قربان دې ثواب بخله دې ټول امت دا دې کړی دی یا الله دې په ثواب د ما ټول امت ته ورسه یعنی کې یوازې د پیغمبر وا نو به خبر خلاص دا یا ولي وځي لا یا قربان ورپسې شاه زمون دلیل سره چې ذبح د بقرې د کوونه او جزور د کوونه چې د کوونه دی خو واجب شو کوونه کې یم زما دلیل دی او ورګه او مسلم کې روایت ده غدا سره دی على كل مسلم في كل عام اضحيه ورګه على كل مسلم في كل عام كل مسلم راغلی فمسلم روایت وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من اهل العلم باب وجهه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا وشيخ قال حدثنا ان رجلا سال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الاضحيه واجبه هي فقال ضحى رسول الله المسلمون الذي دوباره تفوسوا يا وتبي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تدري بارك تفوسوا يتاخر فويجي ضحى رسول الله المسلمون سمعتم واجب پیغمبر مبارک پیدا و مسلمانانو کړی ها هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم ليست بواجبة ولكن سنة من سنن يستحب هو ينا اذا بار وتوي ظهر وتم ترجع به هنا واجب لنا وقال سفيان الثوري وابن المبارك وبه قال حدثنا احمد بن مني وعناد قال حدثنا ابن ابي زيد عن حجاج بن قتادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي هذا حديث حسن باب في الذبح بعد الصلاة وبه شک پستا سو تمامی لو کستا سو یادی چې د مالک سے پنځ بقاله قربانی تکي شهري خلک پاندو والا کې ابتدا پیدا ورکول شي لیکن د شهري خلک ما په بخاری کې ویلو بیا وره د مالک پنځ بقاله قربانی کې چې امام او د شافعي سے پنځ باندې چې نور حجت شي وخت مکروه ختم شي بیا کول شي او زمون پنځ باندې اذا اختر منذ شي زمون ولا حد یو د بیا وای د پوره تکرار به سره مکمل بلکې د بخاری نه زیات کړ د امام مالک پنځ باندې کړه په قرباني کې شهري خلک چې امام باندې بیا څه مالک څه په ځول په امام کې او شافعي سے پنځ کړه وکړي چې وخت مکروه ختم شي نه اگر کې امام دې کړي مونږ اگر کې شي او زموږ پنځ باندې صریح نسته پکې د احمد په ځمن دی امام قرباني او تاسو هدايه کې ویلي چې کچا څو په دروازه کول غواړي چې چړې نو کوم واري وي باندې او کله باندې والا دلته کوي نو قال به کوي یا تاسو او ما وی کده په خپل راځي کړي په بل جمعه کې داخل منشوي دي نو بیا کولی شي ورپسې وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشافعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم احد فقال لا يذبحن احدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله حتى يصلي لا صريح ده دليل امام سے دلیل شو تمام ماحول کے گردے میں یاد ہے شبا هذا يوم اللحم فيه مكروه چې بیا دومره وخت چې انسان طبيعت نه آي او بل ځای کې راځي چې یشتها نو تطبیق بیا او اول کې د خلق اشتها کېږي وروسته بیا د خلق نفرت دي چې غوښه ډېره شي ورپسې شاه اني عجلت نصيحتي لاطعم اهلي واهل داري او جيراني قال تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي عنا كل من لبن دمور پیس کی ها قال نعم دون ورد دو بڑو دا چلو دا وخنا
د غوښې څه بعضې خلک پی ولساتي بعضې غوښې د ساتي خرڅۍ یې غټۍ یې هغې نه پکې غوښه ډېره ده ورپسې شه جزاء کې دی پکې دا زما دلیل شو حدیث ته ډېرې خبرې معلومې شوې یو دا دی چې د لمانځه نه مخکې به یې نه کړي که دې وکړه صحیح نه شوه بهتر نه صحیح نه شوه دویم دې څه معلومه شوه چې چیلې د کال نه کمې پې نه دریم دې څه معلومه شوه چې وجود څلورم دې څه معلومه شوه دا د خصوصیت دی په مستد احمد او په مسلم شریف کې دی د جندب په بخاري مسلم کې دی د انس په بخاري مسلم کې دی د عویمر مالک په موطا کې دی د ابن عمر بخاري کې دی ابو زید ابن ماجه کې دی هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان لا يضحي بالمثل حتى يصل الامام وقد رخص قوم من اهل العلم لاهل القرى بالذبح اذا طلع الفجر وهو قال ابن المبارك وقد اجمع اهل العلم ان لا يجزي الجزع من الفرد وقالوا انما يجزي الجزع من الضحيه باب في كراهيه اكل الضحيه فوق 3 مكروه يا ذا البخاري كنا احدهم بيرد جائزة شوها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم وضحيته فوق 3 أيام وفي المال رضي الله تعالى عنهما شيء ندور البخاري كده وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك بابا في الرخصة ملخص الذكر كي في أكلها بعد 3 وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا سفيان وعن محمد بن مرثد عن سليمان بن رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 عن أكل لحوم الأضاحي وذاك مقدر كي ليتسع ذو القول على من لا قول له والدخلوا في الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبيد الله مولانا سيدنا زمان مشوا دا ناس صريح شوا پتہ لگے او دا منسوب تے ناس ته معلومه شوا شابه في الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبيد الله وابي سعيد وقتادة والدخلوا بدائع وي ذا حواله بدركم شو بهتر دا چې په خدري ځای یو ځای بخوري یو ځای بخبلو اقرباء ولا ورثي يا ذلك ميلمانو ولا يا اقرباء یو مساکین ولا ورثي نو ټول ساتل شي ټول ذخیره کې دام ته معلومه شي ورپسې وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبيدة وابي سعيد وقتادة بن ابن مسعود ومسند احمد کې عائشة په ترمذی کې نو بهشه مسند احمد ابو داود کې ابو سعید مسلم کې د قتاده او د انس دواړه په مسند احمد کې وام سلمة رضي الله تعالى عنهم او د ام سلمة راته معلوم حديث هريرة رضي الله تعالى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عابس سلام بن سليم دير شوي قلت لام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهما عابس بن ربيعة مشهور تابعين ثقاتنا ينهى عن لحوم الاضاحي قالت لا ولكن ام المؤمنين تنتظر ذكر کرے اور اس براشی حضرت عائشہ صدیقہ سے مراد تھا فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع القراء فهذا حديث حسن صحيح وأم المؤمنين رضي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه باب في الفرع والعتيرة وبه قال حتى فرع ستوي أو عتيرة ستوي فاخبلا وي تفصيل روان لها وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وتقول الحين طبعا ذكر شابته عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع واجب ولا عتيرة فرع ستوي ربين تاج كان يدوج لهم ويذبحونه لطواغيتهم ذكرهم به بچي بيساريو شو تبوتانو كنو بيذبح حقا نو اوسه امتدب حقول شي خدا الله خدا نه بلونه او عتیره برجریه به وته ویله په برجت کې ذبح حقول د بوتانو په
نو څنګه ذبح کول شي خدای الله په دا چې لا فرع ولا عقیده دا هغه چې د تواغیت په نوم باندې وي الله په نوم کول شي او یا لا فرع ولا عقیده دا چې لازم نه ده د خوخه د ذبح کوي هم کنه عقیده څو لازم نه ده ورپسې وفي الباب عن نو به شفا مستد احمد کې مهناب ابن سليم والترمذي كده وهذا حديث حسن صحيح والعديلة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج وما جاء ذکر چې د دې مستقل کتاب په دې نه راوړي او چې څنګه ځیل الله په نوم کې دا نه کې دا حقیقت د الله په نوم دا مولانا ما تاسو ته ویلو کې تاسو یې مې حقیقت اصل کې د هغه وختو خلایلو ته وایي چې فسر د ماشوم حق يعوق عقا ازالي ته وایي وخت خلایل اصل نو بیا اطلاق هغه وختو کېږي مجاز نه ازاله تفلار حق نور کے ازالہ کی اگر تم عاق ہوئے عقوق نو بیا ویختو تا ہوئے نو داغی نفس اطلاق کی گی پا غشات باندے دکم پا داغ ویختو زبحا کولو سرا دا ویخت کلا زبحا کی گی دا گرد کلا لائے نو پا غشات اطلاق کی گی پویشی پا خبر باندے زو سر پسیشا بعد حضرات مینا وی حقیقت ساروی تا ببلا وجه ما خوبی چی اصل کی حق خرائلو تا بیا ویختو تا بیا دا ویختو چی خرائل ازام چی سرا بدا غرو دی خرائل دکا غیر مذبوحی تا وی او بعضی وینا حق قطعی تا وی ازالی تا وی نو بدی کتا دا ساروی قطع اوکلا دا اقا جن دی زائل کذکو تا وی ویلش نو پدوی پاتے اولا و بزداد دی ساروی نمشو کم ذبح کے او پڑوبی باندے ثانیت خواہ اس حکم ایرس تو روان دے صبر کوا تاب یوکا بخاری کی مانو ویلے کہ ویلے اماوی سلور کارا سنت دی سو یوم السابق یوم السابین یوم رابع عشر یعنی رو 21 دیر شوے مدلتا مصر رمان دی نو ما تاسو تا پیدا خولی وا ایرفا کمارت چی ما شوف پیدا دا غیر یولد مخی لکه دا کل پرد پیدا دی اتوار ومشو بل اتوار سوار نسما بل یویشتم دو او کدا کل پشپا پیدا شو دما خام دما دا غروب نا پس پیدا شو دا کل پرد بس شپا تابی درون اتوار بیگی یاد رہی فهم دا کل پرد باندے دا غروب نا پس پیدا شو دا شپی پیدا شو سار پیدا شو دا کل دروازه دا مازدیگر پوری پیدا شو پس وہ پیشے پکا ہاں دویب سری بدا رواز کلی پا سوار نسمہ ہوگا او کتوی دما حقیقتا دے پوس کو پوسے بکوچی رواز معلوم اکا کیسا پرس پیدے شپیر مگران دے نو کتا گل پرس پیدے نو دے پار پلس شوا ہاں دویب خبر دتا ہوگا بدے وصلور امور دی یاو دا چے ذبح ہو چے وسکی کی دو گڑا دا الک نایا دو چیلی جو یا پکی او د جینې نه یو کړیا یو چې او چې وس نکېږي دا د جینې حق لري چې حق یې کوتا دا د جینې نه دي کې دا دی چې دا الک مېلمانه ډېر د جینې مېلمانه نه مطلب شو ولیم دا چې په دا ورځ بولا سره پورې اصل حق ده مدارک او د جینې د دوړ مسنون دی ګورې مستحق او دا ګړو چیلې هغه چاله دي چې کوم انسان وس کېږي کله رسول الله مبارک حضرت حسن یو وړل او چې دا وس دې نه کېږي صدقه وکړه لازم ده او سر او د دې وخت د قربانۍ د وخت په شان دي په خپل پړې کې صدقه ورکول شي او په دې کې حساب په اضحیه کې نیوي چې د عقیقې او یوم السابع افضل دی که پشپګمه پنځمه کې کولی شي او افضل ده ها غرور به بلالول شي او کدا سینې صدقه وکړه نو یو بسر وخته دوش درې د سر وختو برابر چاندي به صدقه
نو هغه به چا دې پیسې وسو نشته هسې صدقه ورکړه او څلورم سره څلورم نوم به ولکې دا څلور کاره دي په دغه ورځ نوم به ورخشته منتخب کې او دا سنت په دا اوومه ورځ دا سفر ته لازم ده ختنه دور پسې شه وبه قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حضرات وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته نسبت کوي چې حقیقت امام سے فرید بدعت دی او بعض علماء ته کوي بدعت وی ذکر رسول الله مبارک یوه الله وحب الركوع لیکن موږ وایو چې نه دا خطا خبره امام سے وته بدعت نه وي یا وته مستحب یا وته مستور وي او موږ وته مستور نه وي مستحب دا کله ډیرو ماشومان نه ده الغلام مرتهن بعقيقته وفراشي تذبح عنه يوم السابع مرتهن البطن تمام تدوس يوكا نردباني بیماری باندې خدای پاک لري ها أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوا عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة رضي يوسف الله ابن ما حفصة تنتير شبيلها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم على الغلام شهادان مكافئتان وعن أولاد نور يوم جائز دي مكافئتان چې برابري په عمر کې او د جاریه نه یاو ها وفي الباب عن علي او د ام کورس ترمذی کې د بوریدا ابو داود کې د سمورا مستند د احمد کې دی او ترمذی کې د ابو هريره مستند د بازار کې د عبد الله ابن عمر ابو داود کې د انس طبرانی معجم اوسط کې سلمان ابن عامر بخاری کې ابن عباس د مستند د بازار کې ها وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عباد الله بن أبي يزيد عن سماع بن ثابت أن محمد بن أخبره أن أم كرز رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة لا يضركم ذكران كن أم إناثا هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الطبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام عقيقة فأهلكوا عنه دما وأميت عنه الأذى وبه ولذا ساكت كده وانسان بلد في رواية كتير جوا وحديث عنه الأذى أغسوي اختار وقتال امام محمد كفتار إذا جنيه مقدر اختار كي جب ہمارا تپوس کا جنيه فكم كتاب كي وقتال امام حوالة من وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحولي عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله هذا حديث صحيح باب الأذان في أذن المولود أو باب مولوي ليس مناسبة وزيتا نتدي محكي سر مناسبة في حقيقة ما في پیداشي ماذا حقيقة چونکہ دیکھیں مستقل دغنو سوت ویل کېږي ډېر روایت نو د دې مشکات نه نو مستحب دي اذان فرض واجب نه دي ښه په یمنا کې او اقامت په یسرا کې دور پسې او حقیقت مستحب دي او بخاری مسلم کې دی ویلي چې خلک کې ولا کجوره وي یا چوبارا خیال کوه چې کوم سړی بیماری هغه چاره تحقیق نه کوي پای سړی د ټي بي بیماری یا په خپل کې داسې بیماری و چې هغه موزي وي مهرباني وکړئ هغه مکه یا دکان کوي وایي ماشو بغات کې بل جوړ نه ماته بچا او نسواري مولا لا یو نشي نسواري دی وایم نو تاسو نسواري نه موړې برکت خېټه ته دنه نه کې چارتا دې برکت یا د بلو برکت لکه نسوار په دې دوه لاکو کې یا چارتا دې کې دی په بلو کې شنه دې ته تور دی ها
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في عذر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حين ولدته فاطمه رضي الله تعالى عنها. بیا تاسو یې اقامت کولی ته په حدیثو کې دویم په مستند ابو یعلا کې دی په سند صحیحه په مستند ابو یعلا کې دی په سند صحیحه حدیث مرفوع دی هغه کې په داس کې اقامت دی په مستند ابو یعلا کې په سند صحیحه حدیث مرفوع دی چې اقامت په داس کې دی. ها هذا حديث صحيح والعمل عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاذان مكافئتان وعن الجارية يوم وسلم أيضا أنه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى إلى هذا الحديث باب وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان ضعيف راوي عن سليم بن عامر أبو المغيرة ثقة عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاضحيه. هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث. باب وبه قال حدثنا قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابو رمله عن مخنف بن سليم رضي الله تعالى عنه قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته يقول يا ايها الناس على كل كنا خدانا اسم دکانا شو وقوفا خبر دے خبر محمولی فا اسم مضاف صرف وصف دے وقوف تقدیر تو کنا زوال ذات وقوف ہے یا واقفین اگر مجاز پر طرف و پر نسبت یا حمل مبالغتا اگر جوابنا کواتا کتاب داخل دے ہوتا. ہاں هل تدرون ما العتيرة هي التي نسمى على كل اهل بيت مالك او دا احمد دجل دا مالك او دا احمد دجل او ماذا تسوي اهل بيت اغلي كي مال لا يوقس كامل كده يا بديان. هذا حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث الا من هذا الوجه من حديث ابن عون. باب وبه قال حدثنا ابن عون سيدنا عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن محمد بن علي بن حسين عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال يا فاطمه رضي الله تعالى عنها وتصدق بزنة شعره فزة. ما هو كان كده علي رسول روان دي ووزنته فكان وزنه درهما والفسيح يا بعض درهم. هذا حديث حسن غريب واسناده ليس بمعنى حسن ويقف كاكاجي حديث ضعيف دي ولي ذكرك محمد بن علي بن حسين علي بن ابي طالب نسب اصحابنا نظري بوتا حسن په اعتبار د دوه یا تعدد د طرق سره وایي واسناد وليس بمتصل ذلك بخبراني ابو جعفر چې محمد بن علي دې لم يدرك علي بن ابي طالب ولې ځکه دا لري تیر شوی دی دا د حضرت علي د وسیز وی دی وبه قال حدثنا حسن بن علي القلال قال حدثنا ازهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فهدي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر. ما دوي كده بسم الله ما يكفي بسم الله الله اكبر ومسنون ذلك. هذا عني وعمن لم يضحي اذا وجود پیدا کی ثواب ہوگا ولي مداسبين من لم يضحي معنا بأسلا فلا يقربن مصلانا. بهار کے حدیث نړۍ مسلې معلومه شو مانه ته ویل دي دلته به بل او باسما ادا ابا عیدګاه کې قرباني کولې شي او دلته څه ثواب د قربانۍ د وخت په کې قرباني تاسو
پیدا وقت ثواب الله پلان کو دور سے اس پروانشتا اور بس هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يقول الرجل اذا ذبح بسم الله والله اكبر وهو قول ابن المبارك والمطلب عبد الله بن حنبل يقال انه لم يسمع من جابر رضي الله عنه. باب قوله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ويسمى ويحلق رأسه به اور دیکھیں احتراز جنہیں نہیں تو جنہیں ہما مثال درد حوالہ میں مدر رہا بعض حضرات ہوئی کہ حقیقہ دی دزوین ہونا پڑا دی معشوقوں کے بعد بدلنے کے دیر کمزور روایت نے خوشتا قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة يوم السابع رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر. ولكن الترتيب لو ذاك السابعين الرابع عشر او قليل 21 دا ترتیب په مستدرک د حاکم کې د عائشې نه ثابت حواله نه تر نوٹ کا دا ترتیب په مستدرک د حاکم کې چا نه دي عائشې نه او په سند صحیح هو افضل يوم السابع فإن لم يتهيأ وقالوا يوم 21 وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشيء إلا ما يجزئ في الأضحية. وبه قال حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هذا حديث حسن. أنا إلى التحريم برحمة بني حرام دي دکان او احتار او د جماهیر پنځ د تنزیه د پاره مکروه تنزیه اولاد بلکې د منفقه کې او قول د لا باسبیه مشتغل وکړي یو دې لا باسبیه مو مباح کړه دې یو دې یا بدل باندې چې ګناه نشته او زموږ دلیل شته کنه هغه سره ماته ګورا کہ رسول عائشہ صدیقہ روایت دا ولی تمام کی عائشہ صدیقہ فرمائے کہ رسول اللہ مبارک تمام کا حج کرتا نو علیہ السلام ورکہ کی درگاہ التا ٹھیک شو خبر لیکن پیغمبر مبارک هغه شی حرام نه شو چې په محرم حرام کې څه مطلب چې لوکانه ویتا اشتري داغینا جواز معلومیږي والصحيح هو عمرو بن مسلم المقدري وعن محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض اهل العلم به كان يقول سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب احمد واسحاق وقالوا لا بأس ان يأخذ من شعره وما وجه لا بأس مراد بإباحتنا غلوها نفذ وجوب لا باس مناسب نفذ وجوب واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها او مالك او امام ابو حنيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب يا بس كان ويحتمل بس بكم ولا الله تعالى